د اهل بیت د سادات کرام په باره کې د الله رب العزت په کلام پاک کې په قران مجید کې دویم آیت دا دی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهیرا. پدې کې اول د عربي یو قاعده دروښه ما چې دا ان دغه لفظونه چې راسي دا هغه جمله ډیره مضبوطه کی او دا غره رقم چې یو مصدر راسي. مصدر په عربي ګرامر کې لکه دلته چې تطهیر راغلی دی تطهیرا، اوس چې دا راسي دا هم هغه د جملې تقویت زیات کی. د دې معنا د دا آیت دا چې بهشک الله رب العزت دا غواړي چې زه د اهل بیت سره ګندګي لري کما او وجه چې ولې جن لري کم چې هغه بالکل پاک او صفاسي. د دې څنګه اول شی دا دی ګندګي اول هغه شی دی چې کم شان الله رب العزت پر موږ باندې حرام کړی پر هر مسلمان حرام کړی دی. لہذا په دې کې دا اشاره ده چې د حرام کارو سبب موږ ته حتی الامکان د بچاوي دو کوشش کوو کرا سوسی فورن به توبه پر کوو. کاغذ گناه کبیره که گناه صغیره که د الله سره تعلق لري که د بندگانو د حقوق سره تعلق لري د دې سبب موږ ته کوشش کوو چې پر موږ پرتی باندې د حرف نشه. دویم په دې کې بعض شان دی چې د نورو د پاره جایز دي زموږ واستي د پاره حرام دي لکه زکات او صدقه. د دې وجه چې دا د مال اغه رزل خیره ده نو الله رب العزت پر پاک بدنو باندې دا حرام کړی ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په داغه وجه فرمان کړی دی. لہذا موږ ته د دې سم د بچاوي دو کوشش وکړو. او ظاهر خبره د غریب او مالدار په هر چا کې سته. اوس کم غریبان دي په مشکل دا غو سره موږ ته نادار دي یتیمان دي فقیران دي لیکن دی آل رسول دی آل بیت دا غو سره موږ ته په بل مد کې د توفیق په مد کې د هدیه په مد کې موږ ته دا غو سره یو کوشش وکړو دا غو سره مشو وکړو په دای طریقې وکړو چې نه هغه پر خبر چې موږ ور کړی دي نه موږ په دا پوسو چې د چیرګار کړی دي داخل گو چیر زموږ پیسې ګار. نو د دې لپاره دا کوشش موږ دا ګور دا څنګه غټ فضیلت دي چې انسان د خپل ځان په باره کې د قران سره یو آیت واوري انسان څنګه خوشاله سي. او بیا موږ ته اهل بیت د الله محبوب حضور صلی الله علیه وسلم او د حضور صلی الله علیه وسلم چې محبوب ولو هغه اهل بیت ولو هغه مودت ولو هغه مودت د ذوی القربا سره چې کوم موږ ته یو هغه اهل بیت ولو. لہذا موږ ته خپل قدر او خپل ځان و پیژندو